سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل خوندور سهار مو زموږ د پروګرام سره پیل کړی وي لیدونکو نن بیا تاسو خپرونکې بېلابېلې بلخې لرو بېلابېل میلمانه درته لرو او داسې میلمانه چې هغه تاسو موټیویټ کړي او داسې میلمانه چې هغه ستاسو په ښایست کې تاسو ته ښې مشورې درکړي او ډاکټر سلمان چې کوم پلاسټیک سرجن دی کاسمیټک سرجن دی هغه هم له موږ سره دی یو داسې ځوان موږ سره په دې پروګرام کې دی چې هغه خبرې تاسو واورئ نو هم به ورته ډېر وخاندي او هم به ترې ډېر څه زده کوي ښه بیا د جرنلیزم سره د چا شوق دی نن سبا خواري یو کس جرنلیست دی وایي چېرې د جرنلیزم چې کوم دی او د جرنلیست چې کوم دی هغه ډېر پاور دی نو داسې یو جرنلیست هم په پروګرام کې لرو او ستاسو ایمیلز به هم په خپرونه کې شاملوم خو دا وخت یو پیکیج دی د مصر ایجپت ځکه چې تاسو ته پته ده موږ مسلمانانو ته د اسلام وجې نه هم د مصر ډېر امپورټنټ چې دی هغه موږ دپاره لري نو راځئ چې لاړ شو او که تاسو کتل غواړئ دغه پیکیج نو موږ سره په بخیر پښتونخوا کې اوسېږي زما همکارانو زما کلیګز ډېر ښه پیکیج چې دی هغه تیار کړی راځئ چې وګورو زموږ په معلوماتو کې به اضافه مو شي او سهار به موږ او تاسو د مصر سیل هم وکړو مصر یو داسې ځمکه ده د کمې رازونه چې دا اوس 3000 کال وروسته راښکاره کیږي دنیا کې 15 زیات آبادي لرونکي مصر زیاته آبادي د دریای نیل په خوا آباده ده داسې شیان چې معرفي کولو نه بغیر د مصر تعارف نیمګړتیا لري دغه رنګه مصر سره تړلي داسې واقعي دي کمې نه بغیر چې د اسلامي تاریخ پوره نه دی قرآن مجید کې ذکر شوی د یوسف علیه السلام هغه قصه رونو چې کوهي ته غورځولی و هغه د خدای پاک نبی یوسف علیه السلام چې د مصر په بازار کې نیلام شو د حسن دغه نمونې باندې تور هم ولګول شو د ښکلا دغې لیدنې چې زلیخې ملګرو خپلې ګوتې کټ کړې څنګه بیا خدای پاک د مصر بادشاه جوړ کړو همدا د ښکلا قصه د مصر بازار سره تعلق لري حضرت موسی علیه السلام او فرعون به هم په دې مصر کې اوسېدل فرعون به په بني اسرائیلو ظلم کوو الله پاک فرعون د بني اسرائیلو د خلاصون لپاره موسی علیه السلام راولېږو فرعون به د ډیرو کلونو راهیسې د بني اسرائیل په کور نوي زیږېدلي زامن وجل خو څنګه د الله پاک په حکمت موسی علیه السلام د فرعون کور کې لوی شو د دنیا وو عجوبو کې یوه عجوبه احرام مصر هم په مصر کې ده د مصر په ودانو کې متاثر کن دا احرام د فرعونانو مقبره کم کې چې به د فرعونانو جسدونه یې ښخول دا تهذیب د 4000 کالو پورې و احرام مصر غزا کې لوی احرام د دنیا و عجوبو نه یوه هغه عجوبه ده کومه چې تر دې دمه په زاړه حالت کې ده دریای نیل هغه دریاب دی کم چې خدای پاک له موسی علیه السلام دپاره دوه ځایه تقسیم کړی و او فرعون سره د لښکره هم په دې دریاب کې غرق شوی و د دې دریاب ذکر په قرآن مجید کې په سوره انبیا کې شوی یاد دی وی دا هغه دریاب دی کم باره کې چې د حضرت عمر رضی الله عنه د خط واقعه هم مشهوره ده د عمر رضی الله تعالی عنه خط کم چې دریاب ته لیږلی و او دریاب روان شوی و وایي چې دې نه مخکې به دې دریاب په هر کال کې د ښکلې زنانه قرباني غوښته سویز نهر په مصر کې سمندري گزرګاه ده کم چې بحریه روم د بحریه قلزم سره ملاوهي دا نهر په 1359 او 1369 په منځ کې جوړ کړی شوی و مصر د حضرت عمر بن عاص په وخت ګټلی شوی و دینه مخکې دې باندې د روم بادشاهي وه د 1200 پورې د امیې نه تر د عثماني خلافت د سوري لاندې و په 1298 کې نیپولین حمله وکړه او مصر د فرانس ماتحت شو په 1301 کې برطانیه او ترکو فرانس له شکست ورکو او په 1315 کې د عثماني خلافت کمانډر محمد علي خپل حکومت جوړ کړو کم چې 1352 پورې و 1382 کې د برطانیه پوځیانو مصر فوج لا شکست ورکړو او ملک په خپل قبضه کې واغیس ازادي پسند مصریانو د برطانیې خلاف مزاحمت وکړو او 1922 کې مصر د برطانیې څخه ازادي واغستله بیا هم په دې د 1953 پورې د برطانیې اثر رسوخ وو خو هم په دغه 1953 کال کې ملک عرب جمهوریه مصر جوړ شو جامعة الازهر د نړۍ پخوانی یونیورسيټیانو کې یو یونیورسيټي ده کوم چې په 900 AD کې جوړه شوې و او دا قاهره کې واقع ده هی ستړي مو شئ د سیلونو نه ښې تاسو خوند یې وکړه که نه زما هم ډېر زیات خواهش دی د کورونا او دا څیزونه ختم چې که نه چې زه هم ټراول وکړم نو ډېرو ملکونو ته تلم خو مصر ته نه یم لاړه خواهش مې ډېر دی چې لاړه شم که نه
صحیح ده. او اوس راځم یو څو ایمیلز پروګرام کې شاملوم چې تاسو وایي چې نجیبي ته خو ایمیل ډېر کم شاملې پروګرام کې. ښه دا کم ایمیل دی. افضل خان فرام نوشهره. افضل خان د نوخار نه سلامونه قبول کوي. نجیبه وعلیکم سلام. ستاسو پروګرام ډېر ښایسته دی، ډېره زیاته مننه. او ستاسو پروګرام ته ډېر مېلمانه راځي، ښه میک اپ کوي. نو تاسو میک اپ ولې نه کوئ؟ ما سره پیسې نشته چې پارلر ته لاړه شم. ښه نو افضل خانه ته ټول ورځ پروګرام ته ناست یو دا ګوري چې ما میک اپ کړی دی او که نه مې دی کړی او چا کړی دی او چا نه دی کړی. ما سره پیسې نشته که نه هغې ځي پارلر کې میک اپ کوي. ما سره پیسې نشته ځان له شونډې مونډې سرې کړم سترګې کله تورې کړم کله تورې م نیوم داسې راشم. نو افضل ساته یم چې زه میک اپ کوم خو زه لږ لایټ میک اپ کوم. زما ډېر ډارک میک اپ نی خوښ او اختر را روان دی نو په اختر باندې به زمړی ته هم خوشحاله کړو. زه به پکې لږ ډار میک اپ وکړم. صحیح ده خوښه دې ده. بیا هم ډیره زیاته مننه د نوخار نه تا موږ ته میسج کړو. ښه سلام مای نیم از بسمل. زما نوم بسمل دی او زه د پېښور 400 روډ نه تاسو دا ایمیل کوم. په خیر پښتونخوا پروګرام کې ډیفرنٹ سیګمنټس وي او ډیر ښایسته هم وي. ډیره زیاته مننه بسمل. زما یو کلاس فیلو و سکول کې کله چې زه نوشهره کې وم نو ما خیال چې کلاس 8 کې وم که 7 کې وم. بسمل زما کلاس فیلو و. اوس پته نشته چې به چېرته وي. ښه دا نوم دې راباندې ډېر خوږ ولګېدو. انیویز ښه ښایسته هم وي خو پلیز پروګرام د میوزک سیګمنټ ورته هم ایډ کړئ پلیز. او نو بسمل چې دی د هغې میوزک خوښ دی او بسمل وایي چې په دې پروګرام کې میوزک سیګمنټ چې دی هغه ایډ کړي. اکثرا نه موږ سینګرز خو راغواړو نه کله کله موږ میوزک هم اورو خو تاسو وایي چې نه په دې 5 ورځو کې میوزک ایډ کو. خبره دې بده نه ده بسمل. نو دا زموږ ټیم دا خبره پروډوسر صاحب واورېده او موږ په دې باندې کار وکړو. صحیح ده ډیره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ. اوس غواړم چې تاسو دا چې دا واتساپ نمبر تاسو ښکاري تاسو موږ ته واتساپ د لارې په دې پروګرام کې برخه اخیستی شئ او contact@hampashtoon.tv د لارې موږ ته ایمیل رالیږلی شي. خو دا زه غواړم چې ورکوډ شان د موالم او د مینې وروسته واپس راستانه کیږو. هم پښتون یو نوی سفر. پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو دا تاسو موریدلی او دا موږ ته معلومه ده دا نړۍ ته معلومه ده چې د کم ټولنې یا د کم ملک ځوانان چې وي هغه اکټیو وي هغه ایجوکیټډ وي هغه ښه وي نو موږ ته دا ښکاري او داسې ده چې د هغه وطن یا د هغه سوسایټي آینده ډیره زیاته ښه وي. زموږ په سوسایټي کې نن سبا داسې ځوانان شته دی چې هغه د خپل تعلیم سره سره د سوسایټي او د ټولنې ته د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او داسې یو سوشل ورک به زه ورته وایم داسې یو کس ما سره په خپرونه کې ناست دی چې د هغې هلې ځلې په KP کې پښتونخوا کې تاسو د هغې د خپلو هلو ځلو د وجې نه ډېر زیات پیژنئ. نو تاسو د هغه نوم والمه نو تاسو به یې خامخا وپېژنئ. ما سره پروګرام کې ناست ملک رؤف اوان. ستړي مه شئ. مهرباني جی. څنګه تاسو ښه زه ټیک ټاک تاسو ښه یې؟ بالکل ښه. رؤف دا خو راته اول ووایه چې ستاسو پیدایش ته کوم ځای دی او کوم ځای کې لوی شوي یو سکولینګ هم کوم ځای کې شوی؟ داسې ده چې زه په پېښور کې پیدا شوی یم پېښور سټي کې. بیا انیشل سکولینګ بیا په پېښور کې وشو. آینه پس بیا اسلام آباد ته رالم نو بیا هغه باقي هغه سیکنډري ایجوکیشن هغه چې بیا په اسلام آباد کې وشو. آینه بعد زه لاړم لندن ته نو اوس په لندن کې سبق وایم لګیا یم. ښه هلته کې سبق وایې او وکالت وایې تاسو؟ او وکالت کوم لګیا. ښه صحیح ده. سوشل ورک ته تاسو څنګه رالی ځکه چې تاسو فیملی بیک ګراوند چې کوم دی هغه د پالیټکس سره دی. صحیح ده. نو اکثر نه خو داسې وي چې د ډاکټر زوی به ډاکټر جوړېږي د انجینیر زوی به انجینیر جوړېږي او بیا چې کله د پالیټکس خبره راشي نو موږ ګورو چې اکثر نه خلک د خپل پلار نقش قدم باندې ځي چې رزه نو سوشل ورک ته تاسو څنګه رالی څه نه انسپایر شوي او ځکه چې په خپلم ته په خپلم سټوډنټ لا سبق وایي که نه نو دا آغاز څنګه وشو کله نو وشو دا راته وایي د جرني؟ ښه داسې ده جي چې که تاسو حقیقي معنی راوالی نو سیاست وایي جي خدمت ته.
نو ما په خیال چې دا دواړه انټر کنیکټډ شي نه دي خپلو کې سیاست هم خدمت دی او سوشل ورک هم خدمت دی نو بس هغه شروع نه هغه جذبه او هغه ګرومینګ او هغه براټ اپ زما داسې شوی چې یاره ځان دپاره خو ژوند هر سړی تیری د کام دپاره ژوند تیر کا او جی ښه صحیح ده نو دا راته وایي چې دا د وړوکوالي نه ستا دا سوچ د سوشل ورک وکې که نه کله چې بهر لاړې او بیا د خپل ملک وکتو نو تا وایي چې نه یاره دلته کار پکار دی داسې دی چې زه ډېر ورکوټ یم زه به د دریو کالو لکه د دریو کالو ماشوم په هیڅ هم نه پوهېږي خو زه به هغه وخت نه بهر زموږ پښتنو معاشره کې جرګې مرکې او هغه شی نه به ما هر څه کول نو هلته نه بیا لږه لږه جذبه راله بیا چې کله زه بهر رالم زما چې کومه ایشو تاسو وګورئ زه چې په کم باندې کار کوم نو زه په انټي ډرګز اویرنس کار کوم لګی یم نو هغه بیا دا خبره یقیني ده چې زه بهر لاړم نو بهر چې ما خلک وکتل نو بیا ماته هغه ډېر کمی محسوس شو که نه هغه یو کاینډ اف احساس کمتری کې زه لاړم چې زموږ خلک په کومه روان دي او بهر دنیا په کومه روانه ده نو بیا هلته نه بعد زما زړه کې یو جذبه راله چې یاره زه خپل ملک ته لاړ شم جو یو داسې جدوجهد به شروع کوم جی صحیح ده دا راته وایي چې تاسو څو وروڼه خویندې یې ښه داسې دی چې مونږ 15 وروڼه خویندې یو ما نه مشره خور ده بیا پسې زه یم بیا ما نه 2 کشران وروڼه دي بیا زما کشره خور ده ښه نو مثلا دا چې سیکنډ تاسو نو بس بیا مشر ورور تاسو خو زما خور هم ما مشر ګڼي که نه زه هغې ته فیلینګ هم دا ورکوم زه چې کله لاړ شم نو لږ هغه عادتونه راکېدي زه ورته وایم بچې که نه عادتونه هم دي هسې زه دا وایم چې هلکان چې هغه که کشر هم وي خور نه که نه نو هغه چې لږ غوندې رالوی شي سټن ایج شي که نه نو هغه بیا ځان مشر لا غني کنه چې داسې ده ښه دا راته وایي چې ایجوکیشن تاسو پېښور کې موږ اسلام آباد کې اوس بهر هم لاړ تم سبق وایي څه فرق شته دی ډېر په ایجوکیشن کې دا فرق دی میتھډ کې فرق دی که نه زموږ څه داسې ده جي چې زموږ خلک دلته په کتابونو پسې نښتي دي رټبازۍ پسې سلیبس پسې دي شي نو پسې موږ خپل را روان نسل ته خپل بچي ته خپل کل ته ایکسپوژر نه ورکوو مونږ ورته وایو چې بس دا دوره لیکلی دی او بس دا دوره سبق به ووایي او دیټس اټ د دې نه علاوه نه بهر ما څه زده کړل چې هغې تا باندې سبق ووایي چې بھئی دا داسې شی دی اوس ته په دې باندې څه پوه شوې ته مونږ ته ووایه چې ستا ذهن څه واغستل نو ستا ذهن کې څه رالل هغې در باندې زده کړه کوي دې در باندې رټې لګوي نو دا یو ډېر غټ فرق دی ما په خیال چې زموږ په ایجوکیشنل سیسټم کې جي او دا تاسو وایي چې دا خامي هم ده ډېره غټه خامي ده جي یقینا او په دې باندې چې څو نظر مونږ کابو وشو نو ډېره خبره به وي ولې چې سیسټم خراب دی جي زمونږ ښه صحیح نو دا راته وایي چې هغه کسان چې هغه پاکستان کې سبق وایي او هغه کله بهر لاړ شي لکه ستا غوندې بهر سټوډنټ لاړ شي ایز ا سټوډنټ هغې ته کوم پرابلمز یې هلته داسې ده جي چې ټولو نه اولنی شی چې کوم هټ کوي که نه هغه ډپریشن راشي ډپریشن هوم سکنس شي که هر څومره ښه ملک کی که هر څومره خلک وایي چې اوهو لندن ته لاړو نه جي نه وایي چې لندن خو لندن دی داسې دی چې دا د کولو خبرې دي که نه څومره خولې ونه خبرې دي بهر چې لاړ شي بس لندن د 2 ورځو لندن دی بس 2 ورځو کې به لندن وګورې او باقي پکې هېڅ هم نشته ډپریشن ولې هوم سکنس وشي زمونږ چې کوم دلته لایف سټایل دی موږ ته چې کوم لیول فیسیلیټیز دلته دي هغه هلته نشته زمونږ خلک هسې دلته نه چې کور نه بهر حجرې پورې هم ځي نو په ګاډي کې ځي هلته به بس کې ځي زه چې پرسنلي کله لاړم نو هغه شروع نه هغه زما براټ اپ داسې شوی چې ما چېرته ځان له د ګلاس اوبه هم نه وې راغستې که نه چې څنګه پهله ورځ یونیورسټۍ ته ننوتم چې خپلې کمرې ته لاړم نو هغې ما ته زما هغه بیډ شیټس او هر څه په یو باکس کې بند کړي نو ما مور ته فون وکړو نو ما ورته ویل مورې د ډبي سره زه څه وکړم چې اوس دې ما ته دا ایښی دی نو یې ما ته وایي چې یو شی کولو کړو نه ما دپاره ډېره سخته وه هغه ټایم کې که نه ولې چې یو کار مو نه و کړی یو دغه مو نه و کړی بیا هوم سکنس وشو ډېر زیات خپل هر څه اول خو نه هوم سکنس دا ډبې چې د کولو کوم سرپرایزز چې تا ته پراته وو که نه اوهو داسې و جي یو یې راته ګلاس راکو یو یې راته کپ راکو یو شی به یې راکولو که نه یو یې راته بیډ شیټ راکو یو یې راته بیا هغه کویلټ راکو هغه د پاسه اچولو دپاره که نه کمبل غوندې د کویلټ سره هغې د کویلټ دپاره هغې یو کپړه راکړې وه که نه هغه به تا په هغې باندې اچوله نو ما کویلټ په بیډ شیټ باندې واچولو بیډ شیټ سره اوس لګیا وم هغه په کویلټ باندې اچوم لګیا یم هغه تړم لګیا یم که نه ډېر زیات ډپریشن کې ډېر زیات دغه کې چې یار زه څوک بیا څو ورځې هم داسې بیا بل چا ته ته وایي چې یاره دا دې غلط کړی نه بیا مې مور ته فون وکړو چې دا څنګه بیا مې مور ته فون وکړو چې مور اوس بیډ شیټ څنګه اچوي خلک نو مور ما بیا ما ته ووایي چې بچې ما ته ویډیو کال وکړه بیا ویډیو کال باندې ما ته هغه یو شیپ دغه کولو نو ډېره ګرانه جي دا بس د خبرو لنډن دی د خبرو بار ملکونه دي پاکستان زنده باد پاکستان په هر شي کې خو سیسټم زموږ خراب دی ایجوکیشن دپاره ګرومینګ دپاره ژوند جوړولو دپاره څه ټایم هلته تګ ډېر ښه دي نور دې څه څه وکړو هاسټل کې زه خو زدې کې انټرسټډ یم داسې ده چې یو خو خپل بیډ سمولو صحیح ده جناب صحیح ده ګلاس او کپ میلاو شو بل در باندې چې کوم سرپرایز هغه څه شی وچوتا داسې ده جي دا هم کوم دي داسې ده چې کله لاړم نو پوهېدم خو په سم نه نو
زما لږ دغه چې زه اکثر کافي وافي لږ ډېر اسکم نو هغې دپاره پی ضروري وي پی به ماته نه وه پته چې پی به څنګه هلې او څه به هلې او څه به نه هلې زما جي خیر خپل چې کوم ملګري وو هغې نه تپوس وکړو ما لاندې نه بیا هغه ملک او دا پی ما راواغېستل ما کېښول نو ما ته دا پته نه وه چې دا فریج کېښول غواړي ما کمره کې کېښول ځان سره شپې وه سهار چې پاسېدم نو هغه پی الریډي بند و نو هغې ټیسټ اټومیټیکلی خراب شو ما چې سهار ګلاس کې پی واچول نو ما چې لږ غونتې پی به اوس کم بیا به ځان ته کافي جوړه کړمه هغه پی ما ونس کړل ما کافي جوړ کړل نو چې کافي ما جوړ کړل نو کافي عجیبه غونتې ټیسټ نو ما چې دا څه کیسه ده نو بس بیا هغې نه پس بیا مې دوباره تپوس وکړو نو هغې ویې چې نه دا به فریج کېږدې څو ځله به مې شی بویلینګ ته کېښو ایر به شو رانه کمرې ته به رالم به اوس وځېدو چې دا بړم بیا به هغه چې کوم زما فلیټ میټس وو هغوی به راپسې وروالو چې دا ستا د لاسه زمونږ کچن هر وخت ګرځي هغوی به راباندې کمپلین وکړو نو یو پوره عجیبه کیسه نو پوره یو میاشت زه په دې شیانو کې نښتې وم چې کم شي ته به مې لاس اچوه به خرابېدو ښه بیا استري ډېر امپورټنټ شی استري زما یو ډېر ښه ځان ته زه د کوټونو ووټونو د دې شیانو ډېر شوقین یم که نه ما یو کوټ ځان ته اغوستی و پهله ورځ لاړم چونکې پاکستان نه مې په بیګ کې بند کړي استري اټومیټیکلي خرابه شوې وه زه لاړم او ما کوټ استری باندې کېښو نو اوس ما ته خو دا اندازه نشته چې بس استري دې کېښو نو بس وځي که نه ما خو او دا به لږ ساعت کېدم دا به ټیک شي نو بیا به اوچته کړم بیا په بل ځای باندې کېدم ما کله کړي وو جي ما ته خو پته نه وه که نه ما دا کېښول په استري مې کېښوه ما چې 2-3 منټه تیر شي هغې نه بعد به زه په بل ځای باندې ږدم بیا په بل ځای باندې ږدم او سهار زما کلاس به لګېدو پهلنی کلاس 9 بجې لګېدو نو زه سهار 5:30 شپږ بجې پاسېدم ما چې یاره کپړې استري کول غواړي 2-3 غنټې خو په دې کې هم لګي په کپړې استري کولو کې په هر یو شي کې بیا خیر جي چې په کوډ باندې مې استري کېښوه نو چې یو 30-40 سیکنډ ام هم فل کړې وه چې 30 سیکنډ به نو تېر شوي جي چې هغه هلته نه هغې نه لوګي هم را روان شو ما ته هغه سمیل هم راتلل شروع شو چې ما لاندې وکتل نو بیا مې کار کړی و که نه نو بیا راله دا چل نه راتلو چې دا اوچت څنګه کړمه نو مې په ځای پرېښو لاړم بهر هلته زما چې کوم هغه فلیټ میټس نو هغې ته مې وروالو چې یار راشه تاسو لږ ما سره هیلپ وکړي که نه خو چې خیر ای کمې پورې راتلل نو ما په بیډ باندې استري ایښې وه نو زما بیډ شیټ هم سوځېدلی و زما هغه میټرس باندې هم استري تلی و ښه پوره کار مې کړی نو د هغې مې بیا فاین هم جمع کړی و هاسټل وانه رانه فاین هم اخیستی و نو اوس راځو د کوکینګ ده چې مسافرۍ کې کوکینګ څنګه و اوه ډېر بد ایکسپیرینس جي ما کوکینګ خو امپاسبل دی ما به شی نه فری کول لکه څه ټایم کې زیاتره به مې بهر خوړل خو په ویکینډ باندې چېرته نو ما ته امور وی چې خپله هم زده کړه شروع کړه که نه چې خو بیا سړی هغه هم سیکنس څنګه کېږي ځکه چې زموږ خوراکونه هم بهر نه میلاوي که نه نو په سړی خفه کېږي ډېر ډفرنټ دي جي ټیک وایه ښه نو ځکه اوس ګوره که نه موږ دا وایو چې هلکان له پکار دی چې لږ ډېر کار یې زده وي که هغه بهر سبق وي سبا بل ځای کې ځي نو هغوی ته به دا پکار راځي ښه نو دې نه دا پته لګي که نه چې تا ډېر نیازبین لایف تیر کړی دی صحیح ده نیازبین صحیح ده نو د مور پلار نیازبین زوی چې بیا مسافر شو سټډي دپاره بهر لاړو نو هغه بیا زبردست چیلنجز وکتم سوشل ورک کول آسان کار نه دی موږ دا وایو که نه ځکه چې هغې دپاره زه ستاسو پکچرز هم ګورم ته به هاسپټل ته هم ځې ته په سړک باندې هم ګرځي او بیا چې کوم کوز دپاره ته کار کوې په څه باندې چې ته کار کوې نو هغه خلک خو اکثر په داسې ځایونو کې چې خلک نږدې هم نه ورځي صحیح ده نو دونه نیازبین هلک چې کوم دی چې هغه ځان دپاره کوټ نشي سري کولی بیډ نشي سمولی کافي نشي جوړولی صحیح ده هغه دې کار ته ولې راغی وای داسې دی چې زه دا وایم سوشل ورک خو نور هم دی نور خلک هم کوي که نه چاله به ته روټۍ ورکړي چاله به ستاسو دا کاز ولې دی داسې دی چې هغه زه په چا باندې کامنټس نه کوم ډېر ښه کار کوي لګیا دی خو ما ته هغه لږ ښه نه ښکاري اخلاقي طور باندې لږ ریاکاری کې ما ته ښکاري چې چاته زه څه شی ورکړم راشن یا څه که نه نو چې د هغې فوټوز اپلوډ کړم ما جي چې کله زه دا یم چې یاره الله تا نه کار اخیستل غواړي نو آیډیاز هم درته خپله درکوي لار هم درته خپله درکوي ملګري هم هر څه خپل درته درکوي ما چې کله دا جذبه په زړه کې راله چې زه څه کار کوم نو ما بیا سوشل ایشوز ولیکل چې په کم سوشل ایشو باندې زه خبره کولی شم او په کم باندې زه کار کولی شم چې څونه سوشل ایشوز ما راغستي دي هغه ډېر کانټروورشل غوندې وو لکه ومن امپاورمنټ زموږ په معاشره کې باندې خبره نشي کولی چایلډ لیبر چایلډ ابیوز ډېر شیونه داسې دي واحد ډرګز داسې شی و چې هغه دوک تیرګ ورته یي که نه اردو کې هغه دوک تیرګ و د سوسایټۍ نو ما چې په دې باندې کار کول غواړي ښه چې شروع مې کو بلانک ولې چې آی ایم د اونلی ینګسټر ان پاکستان زه واحد یم چې زه په انټي ډرګز اویرنس باندې کار کوم لګی یم نو مخکې چا داسې کړی نو ما ته آیډیا هم نه وه رو مې شروع کو هر چا سره خبرې د هر چا ایکسپیرینسز نه زده کړه او بس بیا الحمدلله یو ورځ داسې راغله چې نن 3 میاشتو پس زما 20-25 سکسسفل سټوریز هم شته او زه نن ستاسو په مخامخ ناست یم
دا هم د دې اډاک برکت دی جی بالکل د انسان چې مهنت کوي د هغې رزلټ هم راځي او ستاسو غوندې ځوانان چې روف کار کوي نو هغه نور ځوانان هم موټیویټ کوي. ښه دا راته وایي چې اول چې دا ظاهره خبر دا سټپ ته اغسته ته خپل کور کې ویلي ته خپل پلار سره دا خبره شیر کړي خپل مور سره او دا راته چې شروع کې کله دا کار شروع کو د کم ځای نه دی شروع کو او څوک در سره ملګری پدې کې دا څه دی چې زما زړه کې ذهن کې چې کله آیډیا رااله نو ما یو پروپوزل رف غونډه جوړ کو په یو کاغذ پن مې ولیکل نو زه ماشاءالله دا ویم چې مای فادر از مای بیسټ فرند زما والد صاحب زما ډیر خبرګری دی کنه چې زما بیسټ فرند چې ورته یا زما دغه زموږ ماشاءالله یو داسې خپلو کې بانډ دی چې زه هر یو خبره یې سره ډسکس کولی شم ټیک ته زه لاړم هغې ته نو ما ورته مې چې جی ما ټول عمر خلک په دې باندې پیژني زه ستاسو زوی یم زه دا غواړم چې زما په ژوند کې یو داسې ورځ راشي چې تاسو چېرته لاړ شئ چې بی دا د هغه پلار دی نو ما چې ماته نو د دې څه مطلب ما چې د دې دا مطلب چې زه داسې یو کار شروع کول غواړم ما ته وایي چې یاره که کار کوې نو بیا به سم کار کوې او کار داسې دی چې ژوند کې چې فیلډ ته راځي نو بیا به رسک سم درته ډېر راځي او هر څه راځي نو ما ورته وی چې جی رسک نه اخیستلم ډېر غټ رسک دی چې په ژوند کې رسک نه اخلي نو هم ډېر غټ رسک دی ټیک ده هغې نه بعد بیا ما پروپوزل شیر کو بیا زموږ خپلو کې څه خبرې وې هغه مونږ وکړې بیا هغه ماته دوه مشورې راکړې چې ټوټلي نان فنډینګ کیمپین به چلې نان پولیټیکل کیمپین به چلې او ډېر ښه کار کې خو کار کول غواړې که ګپ لګول غواړې نو ما ورته مې جي زه کار کول غواړم نو هغه بیا ډېر غټ موټیویشن د پلار سهاره خو تاسو ته پته ده چې څونه زیات بیا فیملی ته پته ولګي د زما چې کوم ایمیډیټ فیملی ده نو هغې بیا ورسره سپورټ راکول بیا بس شروع شوم جي ښه نو تاسو وایي چې لکه څنګه تاسو والد صاحب وایي چې نو تاسو به فنډ نو فنډینګ جی نو بیا تاسو چې د خلکو مرسته کوي اویرنس خو اوکې صحیح ده که نه خو تاسو د خلکو د هغه خلک چې په نشه باندې اخته دي د هغې تاسو علاج هم کوئ صحیح ده نو دا پیسې بیا کم ځای نه راځي داسې ده جي چې کله چې ما دا شروع کو نو ما ته اټومیټیکلی ریهاب سنټرز والا راتلل شروع شو ټیک ده نو اوس زما یو دوه ریهاب سنټر سره پکې کانټراکټ شوی دی لکه کیر ویلفیر ارګنایزیشن دی داسې دغه هغې ما ته پر منت پیشنټ سپانسر کړي دي خو هغه پیشنټس کم چې نیډي وي هغه زه پهله ګورم زما ټیم د هغې جانچ پړتال کوي ټوله بایوډیټا راوباسي که هغه واقعي چې هغه مستحقه دی بیا هغه موږ ریفر کوو د هغه موږ علاج کوو چې هلته ښه صحیح ده او دا راته وایي چې ستاسو سوچ دی ځکه ظاهره خبره ده چې ته په دې باندې کار کې د انټي ډرګ د اویرنس پروګرام باندې ته څه وایي چې ډرګز اخیستل زموږ په ځوانانو کې څومره زیاته درې شو څومره کمه ده داسې دی جي چې نن سبا 70% زموږ ینګسټرز په دې کې دي د هغه 70% چې موږ ریشو راوباسو نو تقریبا 78% هلکان دي او 20% جنکۍ هم په دې کې شته خو موږ ته پته نشته په کورونو کې داسې نشې راوتې دي چې هغې تاسو ته به بظاهره هېڅ علامات نه ښکاري د هغې خو یوز کوي خلک 20% جنکۍ هم پکې شته صحیح نو دا راته وایي چې آیا سیګریټس کله هم په نشه کې راځي یا نسوار کول په نشه کې راځي که نه د دې نه علاوه ما چې سروې وکړه نو ما په سروې کې زه به پیشنټس له لاړم د هغې په بیډ به زه کېناستم نو ما به لیکل هغې به ویل ما به یې له سوالات تپوس کول نو ما هغې نه دا سوال تپوس وکړو چې تاسو شروع کړی د کوم ځای نه دی نو 90 to 95% کیسز کې د سیګریټ نه شروع کېږي ښه یعنې سیګریټ چې دونه بد موږ همیشه د هغې کمرشل هم ګورو همیشه مشران موږ هغې نه منې کوي هم نو د هغې دا دی چې د ټولو نشو سیره دا ده بالکل داسې دا شروع شو نو بیا بل یا بل یا بل یا بل ښه تاسو دې کې زه اوس درته یو خبره کوم یو بله د لنډن کیسه درته کوم زه چې هلته لاړم نو هلته خو دا شی ډېر زیات عام دی افسوس به ماته چېرته راغی چې زموږ د انګریزانو نه زیات زموږ چې کوم د پاکستاني دي دا کراچۍ والا او دا لیفټ رایټ والا دا چې ځان نه موټ سکاټ جوړ کړي ټیک شو هغه سو کالډ الیټ کلاس چې ځان نه جوړ کړی نو هغې به دا شي نه ډېر زیات کول یقینو کې جي ما پسې به خندل ډېر اولډ سکول به ماته ویلی او تاسو پېښور والا یې تاسو لږ بیکورډ یې تاسو پښتانه یې تاسو لږ بیکورډ یې تاسو په دې شیانو باندې ما هم ډېر اورېدلي چې زه کراچۍ کې یم ټیک ده نو دا خبرې بیا پکې ډېرې زیاتې راشي که نه نو ما ته به هغه انفیریورټي ته به هم لاړم چې یاره دا څه خبرې شو دا تاسو ما ته څه لګیا یې بیا اوس هم اکه خلک چا چې به ما پسې خندل او ما ته به خبرې کولې یا دوباره راځي او ما ته چې هیډس اف ته چې دا کوم کار کې لګې نو ډېر ښه کار کې لګې که نه ډېر ښه صحیح ښه تاسو د هلکانو د جنکو د ځوانانو ته چې تقریبا 70% چې کوم دی هغه په نشو باندې اخته دي د دې ستا په نظر چونکې ته د دې باندې کار کې دې سره اوسېدلي دې باندې ریسرچ په دې کړي نو د دې وجه څه ده سټایل خو نه دی چې دوی ښکاري چې دا سټایل دی دې باندې موږ ډېر کول ښکارو چې څلور پنځه وجوهات دي د دې درې څلور نمبر 1 زیاتې پیسې او د والدین چک نه
که ماشوم 10 روپۍ غواړي یا ته 15 روپۍ ورکړی کېږي خو هیڅ چیک پې نه زه دا نیم چې 15 مه ورکوئ 10 ورکوئ خو کم از کم چیک پې ساتئ چې چرته لګي څه پیلي څه پیلي نمبر 2 بیډ کمپنی مرګرو د لاسه د دې کیسو د لاسه دی پکې راشي بیا پکې نښلیو ډېر حده پورې پکې لاړ شي ټیک شوه د ټولو نه زیات امپورټنټ کمیونیکیشن ګیپ چې دی د پیرنټس او د ماشومانو ترمنځ ټیک شوه زمونږ والدین په دې خبرو باندې شرمېږي چې موږ به زوی ته وایو چې سګرټ مه څکه یا موږ به لور ته وایو چې دا کار مه کوه ټولو نه غټ د هغې د تباهۍ بنیاد دغه دی زمونږ والدین ته پکار دي چې والدین ډېر په انیشیل لیول باندې ما چې ریسرچ وکړو نو زما د سروې په مطابق نن سبا چې کوم ریشو دا کم ټایم کې چې الکان یا جنکۍ یا ماشومان شروع کوي نو نهو نه والا 15 کالو عمر پورې ماشومان په دې کې دي اوس زمونږ په مطابق خو نهو نه 15 والا اړو پسې پوهېږي نه که نه ماشوم دی خو شروع کوي په دې کې او مای ګاډ او مور پلار ظاهره خبر ډېرو پې پوهېږم نه څه ټایم ډېر پې نه پوهېږي جي ډېر پې ما درته ووایي چې داسې نشې اوس راغلي دي چې تاسو که په واش روم کې نشه کوی لګئ نو بار په کمره کې چاته نه فیل کېږي چې یاره څه قسم نشه روانه ده یا څه دغه روان دي تھینک یو سو مچ تاسو رالی پروګرام ته کامیاب اوسئ همیشه او تاسو چې کوم میشن دی په دې کې د خدای کې چې تاسو غوښتنې نور ځوانان هم تاسو ملګري شي دا ډېر لوی کار دی چې تاسو یې کوئ نو بیسټ لک ډیره مهرباني اوکې جی نو لیدونکو همدې سره موږ یو د مالو په خیر پښتونخوا کې بیا واپس راستانه کیږو هم پښتو ون یو نوی سفر ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته ما سره چې اوس کوم میلمه ناست دی زمونږ او د هغې کار که زه یم چې دا یو شانتې دی ځکه هغې هم په ټلویزیون باندې او ظاهریږي او مونږ هم دا کوشش کوو چې د انټرټینمنټ د لارې څه انفارمیشن هم وي او څه انټرټینمنټ وي تاسو ته درسو او هغې کاردار چې خبرونه تاسو سره وړي هغه که د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او هغه که د پاکستان د ګوټ ګوټ نه ما سره یو داسې خبریال ناست دی چې د هغې نوم تاسو دپاره پیژنګلو دی د هغه څهره ستاسو دپاره پیژنګلو ده ما سره ناست دی د بنو څخه تعلق لري محمد جمشید خان ستړي مه شئ ډېر مننه ستاسو په خیر رالی جمشید او خدای دې وکړي چې نن زموږ او ستاسو دا انټرویو دا ګپ شپ چې دی دا ښه تیر شي ښه جمشید راته چې تاسو د بنو سره تعلق دی نو بنو کې پیدا شوي لوی شوي که نه شروع هم اسلام آباد کې پیدا شوی خو زه هم بنو کې ما انیشل ایجوکیشن چې دی هغه هم په بنو کې شوی دی او انیشل ایجوکیشن نه بعد چې دی زه بیا پېښور ته راغلم آنرس پورې مې هلته سبق ویلی دی ماسټر مې هم هلته وکړو او ماسټر نه بعد چې نو ماسټر تاسو په جرنالیزم کې ما جرنالیزم کې کړی دی خو شیخ زید نه ما آنرس کړی دی ښه صحیح ده نو اول بس سکول هغه نه راشم چې کله سټوډنټ وي او سکول ته تلې نو څه به دې وي چې زه به جرنالیست جوړېږم او که نه هغه ټایم به دې څه بل وي چې زه به ډاکټر جوړېږم یا به انجینیر جوړېږم نه جرنالیزم خو زما بالکل سوچ نه و چې زه به جرنالیست جوړېږم نه دومره اویرنس و خو دا ده چې زما په زموږ کور کې به موسټلی نیوز پیپر به چې کوم راتلل که نه په هغې کې به د بچو کا صفحه به راتله بالکل او په هغې ټایم کې چې دی مشرق والا روزنامه مشرق چې دی روزنامه پاکستان دی خبرې شو جنگ ګروپ شو داسې امروز اخبار یو هلته دا به راتلل دې نه علاوه نو نهال یو میګزین و او جی آنک مچولی یو میګزین و نو دا به مطلب ما پړاو کول ډېر په شوق سره والد صاحب هم راوړل او دې سره سره چې دی بیا یو بل شی چې دی کله که مختلف ناولز ای حمید والا د ماشومانو چې کوم هغه دي هغه به ما ډېر زیات پړاو کول او ورسره چې دی دا شی بیا مخکې زیاتېده بیا په ډایجسټ راغلل بیا مخکې هغه هم یو دور و که نه خلکو به څومره زیات ډایجسټ دا څیزونه به یې ویل که نه بیا د چې کوم د هغه دی مظهر کلیم والا شل ابن صفي شو د دې چې کوم د جاسوسي ناولز چې دي که نه نو بس دا به مې ویل نو دې سره لږ دا دی چې شوق زما د ریډینګ شوق چې دی دا ورسره دا و مخکې نه ریډینګ دا خبر زموږ نن سبا چې کوم ماشومان یې هغه د ریډینګ نه ریډینګ بالکل نه کوي کنه دغه یو خبره ده نو دا راته وایي چې بیا کله تاسو پېښور ته راغلی یو سټوډنټ لایف مو څنګه تېر کړی دی سټوډنټ لایف کې کله چې کالج یونیورسټۍ ته شوئ نو هغه ټایم مو څه ډیسایډ کړي وو او هغې باره کې لږ موږ ته ووایئ ما چې آنر شروع کړم ما شیخ زید اسلامیک سنټر کې هغه ایډمیشن وشو ما سکالرشپ اخیستی و
نو شروع کې خو زما دا خیال چې زه به چېرته PCS یا CSS به کوم چې څنګه چې هلکان سوچ کوي خو په هغې فرست سیمسټر کې چې دی ما ته په ریډیو کې پروګرام میلاو شي و ماشومانو پروګرام و سنډې په سنډې به و پیسې هم ډېرې کمې 240 روپۍ به یې ورکولې نو بهرحال هغه شوق چې دی لږ زیاتېده او زه په آنر 3rd سیمسټر کې موږ بیا یو میګزین شروع کړی منظر په نوم باندې او دا کوم د یونیورسيټي کې مال دا یونیورسيټي نه بهر زموږ اکټیویټیز وا سدسه کسانو د غیزه بیا ریزیډنټ ایډیټر شوم اوکې نو آنرز کې هم ما سره کله کایو سبو دی میگزین کې بیسیکلی زموږ سره با پوئټری بوا ډیر زیاته پوئټری بوا کرنٹ افیر پروګرام بو د صوبې حالات بچو د غي باره کې بس تبصره وکې دي خو په اغه ټیم کې موږ سره دومره سنس نو چې څنګه هغه یو میگزین کمپایل کوي پروفیشنل کلچر کنه نو موږ سره خو بیسیک نالج دومره نو خو بهرحال موږ میگزین چلو 3 کاله موږ چلو او هغه نه پس چې بیا چې زه ماستر ته راغلم جرنالیزم ته راغلم نو بیا خو ماته جاب هم ملاو شو روزنامه پاکستان کې بیا میگزین هم ریډیو هم واو روزنامه پاکستان نوم تاسو واغسته تاسو جوړکواله کې موږ به دی نیوز پیپر وکوته بیا په خپل هغه نیوز پیپر کې تاسو جاب هم شو کنه اف کورس اس ایکسایټډ وم یو خوشاله به هم ایون دین چې ماته د اغه ټیم کې افر شو د ایکسپریس ما چې د ایکسپریس نوم دی د ایکسپریس نوم دی ما د پاره پاکستان ډیر غټ نوم او دی جوائنٹ انوینچر مجيب الرحمن شامی پیر سفید شاه همدرد چې د کې پی کې یو غټ نوم دی نو دی په کې پی کې چې شروع کړي نو موږ د پاره پاکستان اخبار یو ډیر غټ نوم صحیح ده بالکل نو ما الته بیا کیریئر شروع کوم ماستر هم روانو مین وایل چې دی ما ته ګورنمنت جاب هم ملاو شو خو دا هر سره چې دی بیا چې ما کمپلیټ کړ سټډي هغه نه بعد بیا اسلام آباد ته راغلم نو تاسو چې ما ته ګورنمنت جاب نو جرنالیزم د ګورنمنت جاب نه زیات خره جرنالیزم دی کې یو بل خبره ده د زمون کله په کې پی کې انفارمیشن ز ګروپ کې ومه نو انفارمیشن کې دا وا چې 18 ایئرز 20 ایئرز پس به تا په ګریډ 18 کې پروموشن کې دا صحیح ده ټیک تا نو هغه کې صرف یو ډایریکټر او ګریډ 19 نو په 17 کې به چې چا اپاینټمنٹ وشو نو هغه به 18 20 سال بسوچ کنه ما به ویل چې زه به 18 20 سال دلته څنګه تیروم په یو سکیل کې او بل دا چې کله کاغي کې گروث چانس ډیر زیات کم او فیسیلیټیز هم اوس ډیر زیات فیسیلیټیز راغلي او ډیر زیات یې غدي مخکې چې ډیر زیات کله زیات نه زیات پښتو اخبارونه چې دی اغه د لپاره بدیغه کو اکا دوکا یو فرنټیر پوسټ وو نو پاغي کې به یو خبر میل اخبار او انګلیش والا نو هغه د لپاره پریس ریلیز جوړول نه دین علاوه نور سنو او دومره ټي وي چینل هم نه نو ریډیو د لپاره بولټن به تیارې دو دابو صحیح تاسو خبرو کړئ چې زما د وړکوال نه د لوستلو یو شوق پیدا شو هغه د هغه اخبارونو د ماشومان هغه میگزین چې به ما خیال د چټي پر ځواني د اخبار سره راتله او دې سره تاسو د لوستلو سره بیا د جرنالیزم طرف ته تاسو رالي نن سبا کومه وګورو زمونږ ماشومان لوست نه کوي نو تاسو چې کوم ریډینګ د دې ک تاسو لګ مونږ ته د فائدہ لیدونکو ته موای چې کم کله د ماشومان د لپاره میگزین یا دا لوست چې کم دی ریډینګ چې کم دی هغه څومره فائدہ لري انسان ته اسپیشلی ماشوم چې پاغي باندې تاسو د ماشومان خبره کوي مونږ سره یو بل یو عجیبه غوند ایکسپیرینس ته زما چې مونږ ته د یونیورسيټي الکان راځي انټرنشپ ته پارا ټي وي چینل کې بالکل نو موسلی چې مونږ غوښته وایو چې تاسو خپل نیوز پیپر ریډ کوئ یا چرته میگزین ګورئ یا خپل کتنے نیوز پیپر پر نو هغه سره بیا جواب نه نو هغه وایي چې زه خو په انګلیش یا په ټي وي چینل کې کار کوم یو خو د هغه املا ډیره خرابې ډیره زیاته سنټنس میکینګ د هغه بالکل نه پیراګراف هغه نشي لیکلای ټرانسلیشن هغه نشي کولای دا د یونیورسيټي سټوډنټان دي تاسو خو ماشومان خبره کوي کنه چې ماشوم خبره هغه خو اوس ان رائټ فون دی او ان رائټ فون باندې بس کارټون دی او نور سيزونه وګوري نو هغه چې کوم سکل لیکنه لیکلو سکل شه دی دا یو ګاډ گفټډ خبره ده لیکلو سکل دی بالکل پوره کای یونیورسيټي سټوډنټ ته او کا کالج دی بل دا وایي چې کدی چې کوم فیلډ تاسو راځي لیکل خو بکای پین او کاغذ خو به دی کته ټایپ کوي او کسه دی نو کریټیویټي پاغي کې نشته کریټیو رائټینګ خو بالکل ختم شوی دی بل دا دی چې موستلی کله زمونږ اوس دا چې کوم جنریشن دی نو هغه هر څه وایي چې مونږ ګوګل نه سرچ کو یا ګوګل ترانسلیشن نو ګوګل ترانسلیشن چې دی هغه بالکل مفهوم بدل کی کله مونږ په نیوز کې کار کوو نو په نیوز کې هغه بالکل ټوټلی هغه مفهوم بدل شي نو دا دی کله کا ریډینګ چې دی تاسو بیس لاین جوړی
بیس لاین نه پس چې د ته کوم فاونډیشن استا مضبوط وي نو ته لیکلی هم شي تم ویلی هم شي او ته مطلب خپل پرفارمنس ښه کولی شي صرف دا نه ده چې ته مایک والا یا انډرایډ فون دی او ته جرنالیست جوړ شوی دا پاسبل نه دی نو هغې دپاره شارټکټ خو نشته خو ته به خپل فاونډیشن جوړوي بالکل خو بیا داسې هم دي که نه چې ډېر خلک به یې که نه خو په ډېرو خلکو کې ځلېدل او ځان له نوم جوړول ځان له ځای جوړول بیا ډېره زیاته ګرانه شي که تاسو پوه نه وئ ښه دا راته وایي چې اوس تاسو د نوي خلکو خبره مو کوو لږ به لږ دې ته راځم چې ستاسو خپله لکه څنګه چې تاسو د پاکستان نیوز پیپر خبره وکړله نو خامخا ستاسو به په هغه وخت کې داسې جرنلستانو چې ستاسو به خوښ وو ستاسو به آیډیل وو یا به تاسو غوښتل چې موږ هم د دې غوندې کار وکړو ځکه نوي ځوانان د څنګه چې تاسو چې موږ راتلو یو څو نومونه خو ته الریډي واغسته خو دا چې هغه د جمشید فیورټ یو جمشید همیشه غواړي چې د دې غوندې ولیکي ځکه چې تاسو خو لیکل هم کوئ یا که په جرنالیزم کې د دې په لاره باندې لاړ شي څوک دي ستاسو پاکستان کې پاکستان کې زما یو بالکل لکه ګاډ ګفټډ خبره ده چې پېښور غوندې ځای کې ماته یو ډېر ایکسپیرینس ټیم ملاو شوی روزنامه پاکستان په شکل کې یو د نعیم اختر صاحب دی چې لاهور نه راغلی ګروپ ایډیټر او یو فاروق فیصل صاحب چې نن سبا اسلام آباد کې هم وي دا زموږ ایډیټر پاتې شوی یو خو زما چې سکولینګ شوی هلته زما چې کومې فیمیل ټیچرانې هغه اردو سپیکینګ وی نو د کا کې کی او مونس مذکر زما الریډي لک خو لک پرونونسیشن او زموږ پرونونسیشن لک او پی او اف چې دی دا زما لک خو د پی اف چې دی دا زما خو نو لک اغیزه پالش کړم خو زه دا وایم چې کله زما چې کوم استادان دي اغي ماته صرف کار نه دی خولې ماته د خپل فیلډ ایتکس خولې دي کوم ډیر ضروری دي په ډیر زیات ضروری دي نن سبا په وخت کې هغه ایتکس دي نه څوک خي او که چاته څه وایي ته خپل جونیئر ته وایي نو هغه بد ګڼي بیا کله که هغه وایي چې چا نه ګفټ اخیستل روټۍ اخیستل ستا چېرته په ټي بریک کې ناستې چېرته پریس کانفرنس کې ناستې کوېسچن به څنګه کوې کوم شی په بدتمیزي کې راځي کوم په هغه کې راځي نو دا پروفیشنل دا طریقې دي چې مطلب اوس یې څوک نه ښایي ایون ټیچینګ هم په ټیچینګ سټاف کې چې دی په یونیورسټۍ کې پکار ده چې دوی ته وښایي چې باید ته مخکې فیلډ ته ځې استا به نن سبا خو زه فکر کوم چې خلک وایي چې څونه بدتمیز نو ته ډېر ښه جرنلیسټ یې دا ضروري نه ده دا ضروري نه دې وجې نه زموږ اوورال امپریشن چې دی ډېر زیات دغه خبره ما کوله مطلب ته شاوټ کول چې دی بدتمیزۍ سره خبره کول دی بل سړی خبرې ته پرېدل نه دی چا نه خپل ویو نه دی اخیستل د اوس چې دی د اوسنۍ د یوټیوبر یا سوشل میډیا والا ولې داسې هغه دی هغه دا دی چې ون سایډډ لګیا یو جرنالیزم پهلا اصول دا دی چې چا باره کې ته خبر ورکې د اغې نه به ته تپوس هم کوې دا تپوس څوک نه کوي دا ون سایډډ هغه دی اچھا اوکے فاین دا کمرشل جرنالیزم دی کمرشل جرنالیزم کې ډېر څیزونه چې کوم ټي وي چینل یا نیوز پیپر مالکان دي د هغې خپل هغه دي ځینې چینل ټي آر پي دپاره هغې دپاره چې کوم ډایرکټر نیوز دي یا میډیا منیجرز دي د هغې خپل یو هغه دی نو د هر څه چې دی وی آر کمیونیکیټر اوس چې دی هغه خبره ختمه شوه اوورال چې تاسو وګورئ که نه ټو اویر د پیپل ایجوکیټ د پیپل انفارم د پیپل دا خبره اوس ختم شوې ده اوس ته کمرشل جرنالیزم خلکو جوړ کړی دی کمرشل جرنالیزم کې دا دی چې دې ته نه ګوري چې دی به په سوسایټي څه افیکټ کوي دا اویرنس ته که موږ هغې کې بربادي جوړو نو دا شی اوس لږ کتل پکار دي د جمشید کوم رنګ خوښ دی زما بلیک او بلو خوښ دی بلیک او بلو ها صحیح ده خوراک کې د څه خوښ دي خوراک کې زه خو نن سبا سه ویجیټیرین شوی یم ها ویجیټر خو رایس زما خوښ دی وري ډیفرنٹ کله کا بریانی هم شو زما توقع چې دی ما ته وی زما پینډا خو خرزه کې زما پینډا تاسو پینډا خو خدا خو چې اوس دلته پنجاب ته راغلم نو خو نه عادتونه لګ بدل شو لګ بدلم شو خو ما ته پته ولګی چې سبزی خل څنګه جوړي ها او په پکې دومره نه اچي کنه څنګه پکې منګا چو ها نو دی کا نو سبزیانو کې څه خوښ دي ډیر زما سبزیانو ټوله خوښ دي ایون هغه سبزیم چې ډیر خلکو چې زما ټیپر خو ټیپر دی بنګل مې خوښ دي او زه په خپل ډیر ښه کوکینګ کوم واو یوټیوب نو ما ډیر زیات مطلب زده کړی نه واده مې نه دی کړی خدا زکا دا زکا دا یو بیچلر لایف دی کنه بیچلر رنگونه دي بیا په هاستل کې هم دا چې موږ به سیلف کوکینګ کو مست بوم تلو نو دا دی چې کله بیا کله ډیفرنٹ چې دا سيزونه مونږ ګورو کنه نو چې دلته پنجاب ته راغلم هغه به چې د بریانی ده
نو هغه کې بزیرا چولې نو چولې پلاو به پخ کړو کنه موږ چې دا بریاني څنګه ده دا څنګه بریاني بل دا چې په دې مری او په دې آس پاس کې دي اکثر دا بنډې کې دي شوربه جوړي نو هغه کې وبو واچي نو هغه یو ډیر عجیب غوندې تاسو به ایکسپیرینس وشي کنه چې دا ډیفرنٹ تاسو بیا ګوري کنه چې دا تاسو بنډې خوخي ما خوخي دي تم پکې وباچه نه زه پسې وبا بالکل نه چوم زه پنجابیانو سره اوسېګم خو دې نو چلې ته نه ذکر دی کنه ښه دا راته وایي چې تاسو خو زه اسمبلی تم او هغلته اکثر عجیب سینس کیږي کنه نو تاسو هم هغلته کې تاسو به د ډېرو خلکو نه انټرویوز هم اخیستي ستاسو کار ډېر سیریس دی خو کله کله داسې شوي دي چې لکه چا نه تا تپوس کړی دی هغه چې کله تا جواب درکړي هغه ډېر زیات فني و ستا دپاره لکه تا په ډېر مشکله خپله خندا کنټرول کړي داسې اکثر هغه کېږي چې پالیټیشن کله د پالیټیشن او جرنالستانو کې یو شی کامن دی چې کله سړی جرنالست شي او کله پالیټیشن شي نو دی وایي چې موږ ته هر څه پته ده موږ ته هر څه پته ده صحیح ده ټیک ده نو لرنینګ پروسس د دې ختم شي زمونږ دا خو د هر انسان چې وایي زه پوه یم بس ختم نو دې وجه دا ده چې که پالیټیشن دی او که جرنالست دی هغه چې ووایي چې بس زه جرنالست یم نو هغې نه بس ختم شي هغه آلینال شي نو اکثر موږ سره دا کیس وي چې کله موږ په اکانومي خبره کوو نو هغه سوال چې موږ کله وکړو نو هغه پوه نشي چې دوی ما نه څه تپوس وکړو هغه بل څه جواب درکړي هغه بل څه جواب ده او بل دا دی چې کله کوم زه به تاسو ته د کاف لیګ نون لیګ د هغې ګورنمنټ چې د پیپلز پارټۍ ګورنمنټ او د دې ګورنمنټ نو پالیټکس باندې خو موږ سره عام خلکو سره چرته بحث نه کوو خو کله که دا ده چې کله اوس چې نن سبا موږ چا سره خبره وکړو کنه نو فیکټس اینڈ فیګر خو موږ ته پته بیا هم دی په یو بل باندې چې نه اوس نه هغې دا کړي دي هغې دا کړي دي یو بل څه هم دی که نه چې لکه تاسو تپوس وکړئ چې ستاسو پارټۍ کې دا خبره ده ما داسې ډېر لکه فار ایگزامپل که هغه د ایکس واي زیډ پارټۍ نه تاسو چیرې ستاسو ګورنمنټ کې دا نه وایي چې نه د فلاني ګورنمنټ کې داسې او خپل جواب نور کې داسې کېږي نه دا موږ اکثر ډایورټ کی هغه ټایم پاس کوي دې ته پته ده چې 5-10 منټ کې نجیبې سر بس اوس به خبره ختم شي او هغه خبره وګدا کوم نه ټایم به کوم او بیا به توزما ښه صحیح جمشید دا راته وایي چې اوس چې کوم خلک نوي ځوانان نور غواړي لکه څنګه چې تاسو راتللی او هغوی جرنالیزم ته راځي زموږ هم پښتو ون کې چې کوم دي موږ نوي هلکان جینکۍ راوستي دي او هغې موږ غواړو چې ټالنټ څومره زیات دي ځوانان جینکۍ هلکان دا وخت به ګوري ستاسو یو ایکسپیرینس دی تاسو یو تھرو پراپر چینل یو سټپ بای سټپ راغلی اول د لیکلو نه د ستاسو به څه وینئ دي خلکو داسې ځوانانو ته زما جرنالیزم کې صرف دا شی دی چې څومره ځوانان دي چې دا شارټ کټ نه دی خپل فاونډیشن جوړ کړي په هر دفتر کې په هر ادارې کې دلته پالیټکس هم شته ډسکریمینیشن هم شته خو ته به خپل کار چې دی دا به خپله سی وي جوړوي زه مطلب دا نه دی چې زه چا نوم نه اخیستل غواړم خو زه داسې خلکو مطلب موټیویټ کړی یم چې هغې د پښتانو سره خلکو چې د بد خلطي یا پلانکې خلطي اسې یو پرسپشن دی خو ته به خپل کار چې دی که تا ته چېرته یو مشر یا چېرته سینیر څه نصیحت کوي نو هغه به یو لانګ ویژن کې تا ته خبره کوي هغې سره به ضد نه کوي چې تا خپل سکل امپروو کوې نو ته څوک هم تا نشي ښکولی پروفیشنل ډاکټر وکیل او صحافي په ټا باندې ځای خالی دی خو چې کار درځي نور دا دی چې کله باقي خبر دا دی چې کله پالیټکس هم کېږي ته به ډېر همبل ځان ساتې ډېر زیات په برداشت به او که پښتانه هلکان یې جینکۍ نو پښتانه هلکانو ته خو زه سپیشلی دا وایم چې ډېر زیات برداشت زموږ ملګرو کې اکثر برداشت نه هغه ډېر زیات زر تنګ شي جذباتي ودن ډیز کې ودن منث کې هم نه ودن ډیز کې هغه تنګ شي وي زه نه کوم او بیا د هغې د پیرنټس هم دا یغه د اپروچ دی چې ښه زما زوی نه خو ریاست جوړ نه شو په کلي کې نه خیر دی په کلي کې به بس خورې اوس کې بلکې زما د بنو یو تاسو د ټریډیشن وې زوی ته مې داسې نوکري وګوره چې غرمې خوب هم مې پکې د غرمې خوب مې پکې نو د غرمې خوب خو بیا پکې نه په نوکرۍ کې څونه کلونه ستا خپله وشو تقریبا مور دین 10 years شو او دا راته وایي چې الکترونیک میډیا ستا دپاره زیاته اټریکټیو ده که لیکل ځکه چې لیکل زم لږ ډېر کله ناکله کوم او د لیکلو خپل یو خوند دی زه چې کله کله څه آرټیکل څه زما داسې چیز چونکې زه بیزي یم ریکارډینګ خو چې کله کله زه لیکل کوم یقین وکړئ چې زه کله یو آرټیکل یو څه ولیکم که نه د هغې بیل خوند دی که زه په ټي وي باندې ډېرې شوز کوم زه ټي وي کې کار زیات کوم که نه خو د لیک خپل خوند دی ستاسو تا له څه دی زما هم دا خیال دی لیکل خپل خوند ځکه دی چې یو کتارسیس دی
هغه ستا چې څومره فیلینګز دي هغه ټول فل بای فل چې دی هغه په راشي په لیکلو کې راشي په الکترونیک میډیا کې موږ سره ټایم ډیر کم په هغه کې بل دا چې موږ خپل اوپینین نشو ورکولای او الکترونیک کې موږ سره دا سپیس ډیر زیات کم وي چې خپل تا فیلینګز چې دي ته پارټي نشي جوړې دي په هغه کې ته سمجه نو هغه ته په لیکلو چې ته فیچر رائټینګ کوي نو په هغه کې بیا ته پوره کولای شي بل دا چې یو هغه ډیپت کې ته نشitله الکترونیک میډیا کې ته په ډیپت کې نشitله پرنٹ کې ته تللی شي ډیر زیات مننه جمشید خان تاسو را لې ثانک یو سو مچ ډیر ښه خبره تاسو کامیاب اوسئ همیشه ثانک یو خوشاله اوسئ تاسو لیدونکو دا جمشید خان ډیر پازیټیو خبرې زموږ نیو کمرز چې کوم دي هغه چې غواړي جرنالیزم تراشي نه یوازې جرنالیزم کې هر فیلډ چې لاړ شي نو حوصله نه بکارلی د کلونو مزل پروي د هر کامیاب سړی د مخې زمونږ د نوی کول یو مسله دار چې هغه شلشم په تلی کې زرغونه ول غواړي هغه چې زرا علم او بظاهر سي داسې چټ پټو شي داسې کیږي نو ظاهر خبر چې کم کا سټپ بای سټپ سي نو هغه بیا تر ډیر وخت پورې دمام کی تقریبا تر اخره پورې او څوک چې پاراشوټ باندې راکوشي کنه چې څنګه راکوشي مغه بیا ختم هم شي نو هم دې سره د معلوم واپس راستانه کیږي په خیر پښتونخوا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو الله چې څه هم تخلیق کړی دی ډیر زیات ښایسته دی هغه که انسان دی هغه که منظره ده هغه که هر څه دي خو بیا کله چې ساينس او انسان عقل او شعور هغه سوچ کوي هغه وایي چې دا ښایسته دا څه چې الله تعالی تخلیق کړي په دې کې څنګه موږ نور ښایست راوستي شو لکه څنګه ښځې د پخوا چې د میک اپ داسې ځینو خو ښځو به سترګې تورولې دنداسه به ولګوله صحیح ده او یو وخت خو مې دی وی چې په خوا خو دا بنگړي منګړي نو هغه وی چې ډیرو خوځ و د بنگړو شو کو نو داس تور مزه زما لاسي ګوره دا به هم د فیشن د پاره یا د پاره چې خخ کار شي هغه د پاره پیدا کو نو عمداسي ټکنالوژي مخکې وخت مخکې نو پلاستیک یا کاسمیټک سرجری چې کومه ده هغه رااله په هغه کې ډیر زونه د دې چې هغه باندې خلک کار کوي چې ورګدان نور انهانس کی یا نوري خاسته کی نو نن چې موږ په کم خایست مخ خبرې کو هغه دی لپس او شونډې دا خاسته کول د زینو خلکو چې کم دی سوجنه شونډې باندې کټم ولګي یا دغه شیپ خراب شي نو په دې باندې موږ سره په سټوډیو کې نن ناشته سلمان ډاکټر سلمان سړی مشي ډیر مننه سي څنګه تاسو ښه ست خدي جوړي په خیر را لې بالکل ټیک ټاک ګډ اوکې نو ما صحیح خبره وکړه کنه الله چې تخلیق کړي خو ځینې خلک وایي چې داغي خایست نور هم زیات شي بالکل اصل کې چې خایست چې ده کنه د دې سو سپیسیفیک دا پسترګو کې او د هر چا یو خپل ډیفینیشن وي د خایست چاته به یو کس خپل ښکاری چاته به یو شیخ خپل ښکاری او هغه زکه د ته مونږ وایو چې دا بیوټي چې دا ریلیټیو ده لکه همیشه به خلک دا وایي چې زه د دې پشانت شم یا که سو گاڑی خپل یادې نو هغه وایي چې دا یو گاڑی د دې پشانت دي شي همیشه دا ریلیټیو ده زکه په دې کې بیا انسان خپل دا نشي پوي دی چې ما سره به کوم یو شیخ لګي دا امپورټنت ده کنه دا ډیره خبره ډاکټر سلمان وکړه چې اکثره موږ سوګورو خو اکثره سلیبریټیز دي کنه ځکه چې هغه زموږ د پاره ماډل دي روډ ماډل دي نو موږ ګورو چې د ډیر ما یو جنې کتلې و آی تھنک هغه ایرانین و نو هغه انجلینا جولی ډیره زیاته خوښونه هغه وخت چې د هغه په شان دي شنو هغه دوه سرجانو کې چې د هغه غریب نه یو بل شی جوړ شو مې به تاسو تصویر کې کتلې کنه یا د سکی کې ځینی خلک سره ډریسز چې دی هغه خخ کاری یا یو ډریس چولې دي نو هغه د هغه باډي د هغه هایټ د هغه مطابق بخ کاری خو کې دي چې تاسو هغه ډریس واچي تاسو سره خر نشي ښکارا زما روسه ساړی ډیره زیاته خوخره ساړی ډریس زما ډیر خوښ دی اور زی وخت کې انډیا لته مو ما د کندن ساړیان ډیر ځان لواغستي کله چې ما واغستي جوړې مې کینو د ساړی اغوستلو او پاغي کې د ګرځیدلو پاغي کې د کیناستو خپل یو انداز دی هغه مانو شکېری کولې نو پځې د دې چې په خخ کار شي نو ما داس لګیدل چې لګیدل دي کې صحیح نه ځکه مې کې واکم نشو کولې دا غ خپل یو طریقه ده بیا کراچي کې خلک ډیر ذات اغوندي ساړیانې نو ما یو ډراما کې ساړیا چول نو د هغه طریقه چې ما سره یو بل اکټریس واغې بچ ساړیا چول ما مزمه کې اسمان فرق نو ما غې نه پس بیا ساړیا نه ډرامې کې مې واچولې بیا ما عام لایف کې چې تاسو چانیم کو ته ما ساړیا چولې ځکه هغه
یو ډریس څنګه تاسو یو څه داسې چې هغه تاسو سره ښه ښکاره شي ضروري چې بل چا سره ښه ښکاري تاسو سره دې هم ښه ښکاره شي ته د هغې په طریقه پوه شي. نن موږ په شونډو باندې خبره کوو لکه د شونډو ښایست صحیح ده. یو خو د شونډو ښایست دی دا موږ په دوه حصو تقسیم کوو. یو دا دی چې د څه اکسیډنټ د وجې نه ځینې ښځې کوکر پې دغه شي شونډې کټ شي یا وغورځېږي نو دا شونډې کټ شي یا دغه شي یا ځینې شونډې غټې دي هغه وړې کېدی شي نو په دې به راځو. خو اول راځو د شونډو په ښکلا باندې چې شونډې منګه څنګه ښکلې کولی شو. بالکل شونډې چې دی په دې کې ټولو نه امپورټنټ شی چې دی د هغې دوه خبرې دي یو شیپ دی یو سایز دی. اوس شیپ چې دی سپیشلی دا چې کوم اپر لپ ده د دې شیپ ډیر زیات ټیکنیکل دی. دلته منځ کې د اپر لپ چې دی دا داسې کنکیویټي راغلی ده سایډز دوه اوچت دي د دې دا موږ ویډیو هم ګورو تاسو. بالکل دې کې اوس موږ چې کله هم ګورو لپس کې موږ څه کارم کوو نو موږ دا لینډ مارکس چې دي دا برابرو. د هغه ته کیوپیډز بو وایي. کیوپیډ د زړه ګریکس کې به یو لو اف ګاډ اف لو و چې هغه به هغه ایرو نیولی و خلکو به شوټ کول. اکثر په د فلمونو کې کارټونز کې راشي چې یو هغه راشي یو جن غوندې او هغه ایرو ولي دې ته کیوپیډز بو وایي. هغه والا چې کوم هغه تیر کمانو هغه دا کیوپیډز بو ده. نو دا زړې زمانې نه دی ته د بیوټي یو ساين ویل کېږي. اوس بیا دا برابرول چې دی دا ډېر ټیکنیکل کار دی. برابرول څه مطلب چې د چا نه له جوړوي کنه د چا چې وی هغه سموي څنګه چې چا وی هغه ته سمو. بیا په دې کې زنه پیدایشي مسلې راشي چې هغه ماشومان پیدا کیږي نو دا هغه شونډې کټ وي هغه ته بیا مونږه سرجری کوو دا پلاستیک سرجری کې راځي چې هغه شونډه برابر تاسو برابروي که جوړوي. د بیسیک کنسرن دا چې زما لپس واړه دي او زه دا غواړم چې زما لپس ته غټ شي. اوس هغه غټول څنګه چې ما وې چې یو شیپ میټر کوي یو سایز میټر کوي. نو هغه سایز داسې پکار دی چې هغه د دې فیس سره خوند کوي ښکلی دی لګي. نو موږ په دې پیشنټ کې فیلرز کوو لګیا یو. هغه فیلرز چې کوم تاسو فیس کې نورم استعمالولی شئ پاوټینګ دپاره نو دی بیسیکلی پاوټینګ لپس غوښتو. نو هغې دپاره موږ په دې کې دا یو څو انجکشنز ولګول فیلر لګولو نه پس زه دواړو فنګرز سره دا شیپ برابر کم چې د پرفیکټ وي یو سایډ بل سایډ د میچ وي. دا هر یو پیشنټ دپاره خپل فیلر کولاویږي لګیایي نه وی با سټرلایزډ راځي بالکل پیکټي. نو بیا مونږ کولاو کو هر پیشنټ دپاره. تاسو دا کوم شیپ چې یاد کو کنه نو دا که د چا نه وي نو جوړېدی شي بیا جوړېدی شي. سرجری باندې هم دا جوړېدی شي. بیا په لپس کې اکثر خلک اکسیډنټونه وشي وغورځېږي. ښه دا تاسو د سرجري خبرو که لکه دا د یو انجکشن د لارې نشي جوړېدی لپاره به سرجري کوي چې چا لږ فرق وي نو په انجکشن هم ټیک کېدای شي په فیلر. چا والا ډیر وي نو هغې کې بیا سرجري غواړو. بیا په لپس کې ځنه اکثر داسې چې که لږ کټ شي نو هغه خو خپله ډیر ښه هیل شي. کله کله داسې چې د لپس لاندې مسل هم کټ شي. بیا پرابلم دا کېږي چې کس خبرې کوي نو لپس یو طرف والا یو شانتی بل طرف والا بل شانتی ځکه چې هغه مسل کې لاندې سکار جوړ شي. نو هغې کې بیا موږ وړوکې غونته کې سرجري وکړو چې که چا کټ راغلی اکسیډنټ وجې نه بیا نور څه پرابلم شوی نو موږ دوباره نه هغه په سرجري باندې برابره کړو. او چې که صرف سایز وي لږ ډېر شیپ کې فرق وي یو طرف بل طرف نو هغه بیا ډېر په اسانه فیلر سره وشي. تاسو د سایز او د شیپ خبره مو کړه کنه خو دا وخت چې دا فیلرز روان دي کنه نو دا راته چې دا بیا څونه ټایم دپاره دوام کوي دا چې دا موستلی 9 to 12 months کار کوي 9 میاشتو نه یو کال پورې. بیا چې فیلر څوک غواړي لپس دپاره هغوی ته زه دا ریکمنډ کوم چې تاسو دې ته انتظار مه کوئ چې یو کال پس د دا ټول ختم شي بیا د زه دا دوباره وکړم. تاسو هر 3 months پس یو دوه انجکشنز چې لږ غونته کې بس هغه ټاپ اپ کیږي نو د فیلر یو کوانټیټي په لپس کې مینټین وي تاسو به یو سپیسیفیک لوک چې ده اب مینټین وي. څنګه چې د دی والا او دی غوښتو چې زما د پراپر پاوټینګ وشي او هغه پاوټینګ مونږ ورته په فیلر برابر کو. دی ته ما بیا دا ووایي چې ایوری 3 months تاسو راځئ لږ لږ فیلر به مونږ اچو هغې کې به دا ښه مزیدار همداسې مینټین پاتې شي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د دې سایډ افیکټ خو به نه وي شونډو د دې نشته. سیف هینډز کې د دې هیڅ سایډ افیکټ نشته. که تاسو ډاکټر کوالفایډ دی هغوی ښه طریقې سره وکړي بیا هیڅ پرابلم پکې نه راځي او خوند ډېر کوي. لکه اټس هارډلی ا 10 minutes پروسیجر او 10 minutes په لګي ټوټل او هغې کې دای چې تاسو ته هماغه ټایم ډېر ښکلی ریزلټس چې دي هغه ښکاره شي.
ها دا مونږ دا وایي لکه خوراک مراک بیا صحیح کولی شي دای کولی کنه یو کول به خوراک نه کوي نه هر څه د خوري صرف دای چې پهلا یو درسلور ورځې د کې لګ سویلینګ یا بروزینګ لګ بلو کې دی شي نو مونږ اکثر خلکو ته دا وایي چې تاسو یو فنکشن را رواني نو تاسو اټ لیست هفته پهلا کوئ او هفته کې دا بالکل هر څه سیټل شي او هغه خو ښکاری اوس رازو د لیپس دا خو د لیپس خلا شو صحیح ده او اوس رازو د کوم د زونو خلکو شونډې ډیره غټي اولريدي جی صحیح ده دا غټي شونډې وړې کې دي شي بالکل وړو کې دي شي د کې دوه قسمونه راځي موستلی لپس کې چې کوم دا ورمیلین مونږ ته وایو دا ریډ پورشن دا غټي د کې مونږ داسې وکړو چې دا سرجري سره مونږ وړو کې کو هغه کې د ایکسترا پیس چې دا مونږ کټ کو او مونږ په داسې طریقه کټ کو چې ښکاری دی نه لکه هغه مونږ کټ کو د لاین باندې نو هغه سکار چې دی هغه ودین 2-3 ویکس هغه سکار بالکل غایب شي نو چاته پته هم نه لګي چې د دې کس سرجري شوی ده او هغه کې دای چې ایکوال لکه په د ریډ پورشن ریډ ځای چې د دې کې دوه پورشنز دي یو ډرایور ملین د چې کوم بهر ده یو ویټ ورمیلین د چې کوم خله دنه طرف ته ده د دوانو نه مونږه پیسز کټ کو او په خپلو کې داسې سټیچ کو چې هغه نارمل لاین د پته نه لګي نو هغه سره لپس واړه کېدای شي اوکې صحیح ده او که د چا شونډې نه تاسو معلومه ډېرې زیاتې نری وي او خله بالکل د ښکاري کنه هغه د پاره بیا هغه د پاره فلر ټولو نه ښکار ده هغه سره کور کی هغه سره بالکل ډېر ښکلی کور شي بیا چې د چا ډېرې وړو کوي او هغه غواړي چې موږ ته د لانګ ټرم ریزلټس ملاو شي نو فلر په ځای بیا پکې موږ فیټس هم واچو فیټس سره چې د هغه بیا لګ لانګ ټرم خپل باډي نه فیټس وباسه نو فیټس بیا فیټس او د هغه بیا ډېر ټایم تیری د فلرز هغه بیا ډېر ټایم تیری هغه فلر لکه اپ ټو 1 ایئر تیری نو فیټس چې دی دا 5-6 ایئرز پورې خو آرام کار کوي موستلی بیا دای چې ضرورت د ریپیټیشن نه پېخېږي خو چې څوک غواړي چې نه لګ د نور هم غټ شي بیا پکې لګ نور فیټس مونږ واچو صحیح ده او هغه عموما چې شونډو کې تاسو فیټس چې هغه د باډي کم یو د موستلی خېټه نه الو خېټه نه او د ځکه چې د بیلی بټن سره آس پاس کافي فیټس وي د هر چا که څوک ډېر هم نه رہی خو دومره لګ ډېر فیټ ال تکي چې سبا د ټولو ډېر زیاتې مونږ نن سبا جیم ته ځو کمو یو کمیږي نه سر خوړلې دا فیټ دا کمیږي نه دا پکار دی چې دا مونږ ډاکټر سلمان باندې راو باسو او دا مونږ په دې شونډو کې ورواځو رایم شونډو باندې نشي کېدی زما د شو نو ډاکټر سلمان صاحب زما د کم غم بغم خوري د جار پروګرام نشم ډاکټر صاحب دا بداسي کو بیا ز په خیر پښتونخوا کې داسې نه ختمه مچي اړو اځم چې د چټیانی په کمنټس کې راشي کنه نه بالکل زمونږ وی آر ات یور سروس چې کله وایي ثانک یو سو مچ ها ډاکټر صاحب بیا هغه دغه چې اوس کله اکسیډنټ وشي د چا باندې پریشر کوکر یا سوکو ګډيږي او دا غي شونډه کټ شي یا داسې کټ پکې لګیدل دی یا داسې کټ پکې لګیدل دی یا مخکې تاسو چې ټیشو پکې بالکل دون ډیپ کټ ولګي کنه نو هغه د پاره بیا سب پروسیجر یې لګا داسې کېدل شي چې دغه غسکار معلوم نشي یا که شونډه داسې کټ شي دی نه یا نیمه نو دا بیا سرجری کې کور کې دي بالکل د کې مونږ بیا پراپر پلاستیک سرجری کوو پلاستیک سرجری کې شونډه کې کټ وی یا مونږ بیلانس کو که یو طرف لکه فور ایگزامپل د چا اپر لپ وړو کې د یو طرف ته کټ لګیدل او دا لاړو بیا مونږ د لوور لپ نه لګ هغه والو شونډه والو ابرو لګو هغه سره مونږ هغه ایریا بیلانس کو یو طرف بل طرف همدغه څه چې کچا والا ډیره کټ شوی وي نو هغه سکار زې مونږ منځ نه وباسو او نارمل لپ چې د مونږه ریسټور کو بیا پکې ایون زنه داسې وی چې لکه اکثر دغه زنه سکن والا بیماریاں داسې دي چې هغه د لپ تراشي نو هغه ټریټمنټس کې هم مونږه دا کوو چې که ضرورت وي پکې لګ ډېر لپ کومه خو د خوم باسو په خه طریقه چې وباسل شي نو بیا پته نه لګي بیا زنه خلکو کې داسې وی چې هغه بیماری لک سویر شي لکه څنګه دا خلک یې رولو د پاره دا سیګریټو ډبو باندې چې کوم تصویرونه ایگزیکټلی د کینسر دا کینسر چې وینو دا هم بیا پلاستیک سرجری کې مونږه ټریټ کوو نو د کې نو دا لکه شونډه ډیره کټوي او تاسو دواړه لیپس نړۍ دي
یو لپس لګول نو بیا څه کوو هغه کې بیا مونږ سایډ نه دلته نس کې نه خسته شو مونږ دلته نس کې نه خسته شو دنه طرف نه دا مونږ راتاو کو داسه هغه نه مونږ لپ جوړ کو ځکه چې بیا هغه کې بیوټي نه زیات دا شی پکاروي چې فنکشن د کوي سړی د وبس کله شي لپ چې نه نو تاسو به وب نه شي اسکله لیکوډز به تاسو نه شي خوړای ځکه بیا مونږ هغه کې د بیوټي نه زیات فنکشن تراشو امونږ ریسټور کو دا بیا پلاسټیک ما یو فلم را یاد شو I don't remember the name خدا یو هالیوډ مووی مخکې راځي کې ما نتفلیکس کې کتو نو هغه کې یو اکټر خېچی اکټر د هغه دونه پلاستیک د وبو سره چې شونډې دی نه نو هغه مخ دونه راخله خو خیر میک اپ کړو نو هغه ناغه د لکه جوسي وی هغه ډرینک نه څنګه خلیص دغه هغه واپس رواني دغه پاغه باندې کنه خلاص داسې نیولې کنه دا چې لپس نه نو تاسو بیا نو بیا دا مونږ دا خاصه ده او د دې لپاره لکه تاسو چوس لګیای چې دا پروسیجر روان دي نو زه بیا غواړم چې دې طرف ته راشم ډاکټر صاحب سلمان درته وایي چې دا پروسیجر چې دی یا دا چې روان دي د دې لپاره د ایج خطران شته کنه دا هر ایج کې دی هر ایج کې کېدای شي زمانه کولی شي کولای شي جی بالکل هغه یم کولای شي نه ګورو چې راولم بیا وی شي نه کنه دا خو نه کیږي نه کیږي په دې کې اس ریسک نشته دا ډېر والا کیسه نه ده دې کې اسم دا ډېر زیات سیف پروسیجر دی او دا په 16 ایئرز تم کې دا شي 60 ایئرز تم کې دا شي په خپل خوخه ده خو یو شی جنرالي په کار ده چې خلک خپل فیس او باډي ډېر خیال ساتي خو لپس کېر ته خلک توجه نه ورکوي جبکې لپس چونکه سنټرل فیس ده نو دغه نظر خلکو یا په سترګو ودرېږي یا په پوز ودرېږي یا په لپس ودرېږي هغه مطابق په کار دا چې لګ لپس کېر کې دا چې تاسو د خپل اوبه د سړی ریګولر لګ ډېر سکي خدیش کی بل د لګ موئسچرایزر یا ویزلین ساده هر چرته اویلیبل وي لګ د خلک دا یوز کوي شپې لکه ود کېږي دا ډرای لپس چې وي نو هغه بیا رو کټ سم پکې راځي بیا ټکیږي هم نه نو لګ د خپل لپس خیال ساتل پکار دی چې پاغه کې به تاسو جنرالي څنګه خپل سکن خیال ساتي دغه سه د لپس د پر هم لګ ډېر موئسچرایزینګ شو ویزلین شو سمپل اور ورسره ډایټ کې خپل اوبه او فرش فروټس دا ضروری دي زما تاسو نه ګیله ده تاسو د لپس دغه کولو دا زه موډل کړم کنه ما وکړم نو تاسو ته بیا وکړم مال بیا فری نه اوس به تمانه پیسې علي بیا نه اوس به تاسو باندې پیسې علي زما ډیر زیات خوښ دي خو ما تاسو ته ویلیو کنه زما څه پرابلم نه مې اون ایر ویلیو کنه چې لیک ما سره بخنه لګي لکه موږ شروع کې دا خبرو کې ځنی زونه چې هغه دار چا سره خنه کوي او لپس او د انسان نیچر د سې چې ساغه ته نه ملاويږي نو هغه بای پسې وي کنه اوس دا پپی والا لپس چې کوم دی دا پاوټ والا دا ما سره خو نه کینو زما ډیر خوښ دي چې زی وکم ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب سلمان دا سره لري د خبري وشي د تاسو کته او ډاکټر صاحب تاسو مو چې د شونډو خیال ساتي ځکه نه پیغام نن سبا ویدر څنګه دی ډراینس راغله دی او بډې زیات اس کوي لپ پمپ چې دی هغه تاسو لګوي ویسلین لګوي او ځان خسته ساتي ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ لیدونکو د سره د مالو د منورو سره اسانه کیګو په خیر پښتونخوا ویلکم خراغلاس په خیر پښتونخوا ته ما چې د لوپټه چک کوله دا ایسوره چې کوم برانډ دی دا دغه ډریس دی او ما دا خبره کوله چې څنګه دا واړه سیزونه خایس سی واقعي د یو سیز لکه دی لوپټه کې دا بسویټس لګیدلې دي د خایس پیو دوه شوي دي داسې چې مونږ په ژوند کې وړي خېخي خبرې چې دی هغه اډ کو نو څومره په انسان خخکاری څومره په ژوند خخکاری نو وړي خبرې اکثره مونږ ته دونه امپورټنت نه کوي خدا وی ډی زیات امپورټنت ها ام دی امپورټنت خبرې سره غواړم چې زمونږ د پروګرام کم سپانسر دي داغي سرویس ټایر د اغي غواړم چې د سرویس ټایر تاسو ته ز پیغام درورسم نو اوري نه یوازې انجن بلکې د موټر سایکل ټایرونه هم اهم دي د کمی پوری چې د موټر سایکل د چلوونکي ژوند تړلې وي دی وجنه د جرمن ټیکنالوژي حامل سرویس ټایر یورپین سټانډرډ باندې جوړ کړي ځکه چې تاسو تحفظ وشي
دا خبره ټول ته پته ده چې په کم سیز د چا باور زیات وي هغه بل ته هم د هغې د استعمالولو مشوره ورکوي. دې مطلب دا شو چې د هغې کوالټي نور نه ښه وي. دې وجې نه هر کال د جرمن ټیکنالوژي سروس ټایر ټولو نه زیات خرڅیږي. مخکې بیا دی وایي چې پاکستان کې اکثر د موټر سایکلو مالکان د پیسو د بچ کولو لپاره ارزان ټایرونه استعمالوي او د هغې خرابېدو د وجې حادثات سیوا کېدو کې امکانات وي. په داسې حال کې چې د سروس ټایر د عامو ټایرونو نه 40% زیات چلیږي د کم تصدیق چې SGS منسوخ شده لیب کړی. موټر سایکل چې هر کمپنی وي خو چې ټایر د کوالټي نه وي نو د محفوظ سفر ضمانت نشي اغستلی. دې وجې نه د جرمن ټیکنالوژي ښه کوالټي سروس ټایر ستاسو سفر محفوظ او سټایل والا جوړوي. سټایل خو ضروری دی لایف کې. پاکستان نه یوازې شیان امپورټ کوي بلکې ښه ایکسپورټ هم کوي. په دې خبره فخر کوو چې سروس ټایر د 40 ملکونو نه زیات ملکونو ته ټایر او ټیوب ایکسپورټ کوي د کم په مدد سره چې د پاکستان په معیشت کې یو ښه کردار ادا کیږي. ویری ګډ. دا خو بالکل صحیح خبره ده. نو تاسو هم که موټر سایکل لرئ یا چلوئ نو تاسو هم د دې سروس ټایر نه پکار دی چې استفاده والی او دا تاسو یوز کړئ. لیدونکو تاسو نن وکتل زموږ په خیر پښتونخوا کې میلمانه هر میلمه سره چې زه کینم داغه د فیلډ حوالې سره چې موږ خبرو کې نو هغه کې د ټول دپاره زده کړې دپاره هم یو ډېر پازیټیو میسج هم کله چې داسې هلکان راځي لکه څنګه چې زموږ پروګرام کې راغلی و روف اوان لکه دغه خبرې چې موږ واورېدې چې هغه په کم ایج کې دا چې هغه لندن پورې لاړه او لندن کې هم هغه سره د خپلو خلکو فکر او د خپلو ځوانانو فکر ځوانان نوې کل چې دی ډېر زیات امپورټنټ دی. که تاسو یو ملک خرابول غواړئ یو ټولنه خرابول غواړئ نو اسان کار دی چې د هغې ځوانان تاسو بې لارې کې غلطي کې توجه ته نو هغه دی نو هغه ته د دې امپورټنس پته ولګېده نو ځکه چې راغه نو هغه دلته کې په کم خلک چې نشي کوي یا انټي دغه چې کم دی هغې باندې کار شروع کړو چې تر څو زموږ ځوانان د نشو نه چې دی هغه اویرنس چې دی هغه ورکي او د نشو نه راپمن کې ځکه چې هغه زه ډېره خفه شوم چې هغه دا وایي چې زموږ 70% ځوانان چې کوم دی هغه په دې نشو کې اخته دي چې هغې کې 22% یعنې 22% هغه د جینکو ده. نو هغې کې خو هغه خپل څه هغه چې ما کومه سروې کړې زیاتره دا دی چې د مور پلار غفلت دی. لکه هغه او ځینو سره پیسې ډېرې زیاتې دي نو ځینې خلک لکه هغه دا وایي چې ځینې خلک داسې هم دي چې هغه دا نشه یا سګرټ نه شروع کېږي او سګرټ نن سبا ډېرو خلکو ته عیب نه ښکاري او هغه ته ځان ډېر کول ښکاري چې زه سګرټ څکم. نو ډېر ښه هغې سره خبرې اترې وشوې. بیا د هغې نه پس جمشید خان چې از جرنلسټ راغلی و هغې خبرې وکړي چې د ریډینګ کمې څومره دی زموږ خلکو کې چې هغې ریډینګ نه کوي او د ریډینګ څومره فایدې دي او هغه از جرنلسټ احمد جنی موږ سره شیر کړه او بیا د هغې نه علاوه ما ستاسو ایمیلز وي د هغې نه زه ډېره خوشحالېږم هر ځینې داسې وي که نه چې هغه زه یم چې دا دوی به دې خبرې ته پام نه وي نو هغه کې زما میک اپ دی صحیح ده هغه کې زما ډریسنګ دی زما خبرې دي هغه ټول ته ستاسو پام وي. زه ډېره زیاته خوشحالېږم چې تاسو خپله مینه د وټساپ د لارې یا هم د ایمیل د لارې موږ سره شریکوي او لیدونکو زه تاسو دا هم وایم چې دا زموږ سکرین باندې تاسو وټساپ نه مخکاري تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ او تاسو هم موږ سره په دې پروګرام کې خپلې پوښتنې شیر کولی شئ. موږ نن په دې باندې خبره وکړه خپل ډاکټر سره ډاکټر سلمان سره چې یاره د شونډو ښکلا ډېر خلک چې دي هغه د بوټاکس چې راووتل یا فیلپس چې د شونډو راووتل نو هر یو کس روان دی هغه دا کوي خو دې خبرې ته خیال نه چې آیا دا موږ سره ښه ښکاري او که نه. دا ډېره امپورټنټ خبره ده. تاسو چې کله هم یو ډاکټر لځئ نو داسې یو ایماندار ډاکټر ته چې تاسو له صحیح مشوره کې چې ستا د مخ کټ سره یا ستا د خولې سره به داسې شونډې ښې لګي که به نه لګي. د دې نه علاوه موږ ډاکټر سلمان سره په دې هم خبره وکړه هغه خلک چې کوم اکسیډنټ د وجې نه د هغې شونډې چې کوم دي هغه کټ شوي دي یا کټ پکې راغلی یا څه پرابلم دی هغه ټیکېږي یا شونډې قدرتي چې دي ډېرې زیاتې غټې دي هغه څنګه وړې کېدلی شي نشي کېدلی کومې چې ډېرې نرۍ دي شونډې هغه نو په دې ټولو باندې نن پروګرام کې خبرې شوې که نن ستاسو د پام وړ به ګرځېدلي او ستاسو په معلوماتو به تمامې شوي زموږ دا ټولې خبرې نو انشاءالله بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان.